نن خو دنیا کې موږ او تاسو چرته چیک پوسټ راشي نو هلته لیکلي دا خبره چې د کیمرې سترګې چې دي نو هغه تا ویني او تا ته مخامخ دي، نو هغلته موږ زر تر زر خپل ځان سنبال کو چې کیمره کې را نشم. او د الله رب العالمین کیمرې تا ته شپه او ورځ لګېدلې دي، شپه او ورځ د قیامت په ورځ باندې به ستا نه چې دنیا کې کوم ریل ډک شوی دی هغه به تا ته د قیامت په ورځ باندې داسې ښودی شي، ته به خپل ځان په خپله ویني. لکه عمر رضی الله عنه وفرمایل چې په قرآن کې د ټولو نه سخته جمله د آیات هغه په ما باندې دا تیریږي چې الله فرمایلی وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه ونخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشورا. الله فرمایي هر انسان چې دی د ده په غاړه کې به زه د ده کتاب ورواچوم د قیامت په ورځ، د عملنامه هغه به د ده په غاړه کې اچولی شوي او دی به هغه خپل کتاب په خپله لولي. الله به ورته وفرمایي کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، بس ته اوس د خپل ځان سره د دې کتاب مطابق په خپله حساب وکړه. او دی چې کله هغه وګوري او د هغه هر څه د خپل ژوند نه خبر شي نو ده نه خو به ډېرې خبرې هېرې وي، ډېر ګناهونه به ترې نه هېري، ډېرې نیکۍ به ترې نه هېري. دی به وایي چې ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. دی به وایي دا څنګه کتاب دی، دې کې خو زما وړه او غټه خبره یو هم نه ده فرې خیر سي لیکلي دي. الله فرمایي کم اعمال چې ده کړي دي هغه به ټول مخامخ وویني او ستا رب دا په چا باندې ظلم نه کوي، چا سره زیاتې نه کوي، د چا نه کمې نه کوي. وما ربک بظلام للعبید، ستا رب معمولی ظلم کوونکی هم نه دی په خپلو بندګانو. الله ظالم نه خوښه دی او په خپله ظالم نه دی، ظالم سره د الله محبت نشته. ځکه خپل رب د هغه بندګي داسې پکار ده څنګه چې جبریل علیه السلام د نبی پاک صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړه چې مل احسان یا رسول الله، احسان څه ته وایي یا رسول الله؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل احسان دې ته وایي ان تعبد الله کأنک تراه، چې د الله بندګي په داسې طریقه وکړي چې لکه ته چې الله وینې، ته چې الله وینې او ورته ولاړې. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، که دا نی نو بیا دومره خو چې ستا ایمانی چې ما الله ویني، ما الله ویني.